مدلل قیمتی بیانات اغي او فرمایل ز صرف دغه طلبه کرام مخاطب کوم په سټیج باندې علماء کرام مخاطب دي مخامخ علماء کرام تشریف برنادي د صرف د سوشل میډیا په مواسادت سو خبري مخې ته خودل غواړم محترم نن زبا کم اهل باطل دي منکرین حدیث دي محترم قدیانیان دي اهل کفر دي د په یو پلیټفارم باندې راجمع شوي دي څوک انکار حدیث په لار باندې زی څوک محترم منکر قرآن په لار باندې زی محترم څوک ختم نبوت نه انکار په لار باندې زی محترم زموږ روزانه اعتبار سره تقریبا یو غنټه یو نیمه غنټه بعضی منګری دلته راغلي دي په لایو ټیک ټاک باندې قدیانیان ملعونین لس براندو کې محترم لس براندو کې صرف یو یا دوا اهل حق علما بناسوي اته وان اهل باطل لګیا دي محترم نن سبا زما استا کور ته اهل باطل ناراضي نن زما استا کور ته محترم اهل باطل مخ نه راړي نن زما استا کوسه ته اهل باطل ناراضي نن زما استا مدرسې ته اهل باطل ناراضي محترم اهل باطلو نن یو بل لار اختیار کړی دا یو طرف ته محترم قاسم نانوتی رحمه الله 1857 کې دو اعلانات وکړل وی فرمایل وی دغه زینه به یو اعلان دا فرمایلو وی دغه زینه به خپل شهدا او بدل اخلم محترم هغه وشوله د خپل شهدا او بدل من الحمدلله خسته دي هغه وخت بردانیا سپر پاور وا هغه مقابله مسلمانان وکړه شپږ نیم لکه مسلمانان علماء کرام شهیدان شوه په هغه دور کې محترم قاسم نانوتی رحم الله خپل کم اعلان کړو هغه اعلان هغه خپل اختتام ته ورسولو ورستو دور کې د افغانستان سرزمین ته روس راغلو الحمدلله سپر پاور نه سپر پاور ته راغلو بل طرف دا محترم دریم نمبر سپر پاور راغلو محترم امریکای په شکل کې چې د خدای دعوی کولې محترم هغه حالات چې یو طرف ته هیته ډوړې ته ملاوي یو طرف ته مجاهدینو ته ځمکه موقع نه ورکوله هغه ور باندې ځمکه راټنګ کړې و محترم قاسم نانوتی رحم الله هغه بچو هغه جنگ وګټلو بل طرف ته قاسم نانوتی رحم الله اعلان وکړو وی فرمایل وی او مسلمانانو د دې ځینه به خپل مدرسې ان شاء الله العزیز مدرسې بنیاد کې خودو اعلان وکړو وی دې ځینه به خپل مدرسې به ام کومه الحمدلله قاسم نانوتی رحم الله هغه جنگ مګټلو دی وخت کې د علماء دیوبند د دارالعلوم دیوبند شاخونه 3.5 لاک هغه شاخونه چې پر ریکارډ باندې موجود دي هر حکومت ولا سره پر ریکارډ موجود دي دغه سینا چې صرف پښتونخوا راغلي محترم 2017 کې تقریبا 4.5 لاک جماعتونه د صرف پښتونخوا جوړېدل په دې کې 3,35,000 د اهل حق جماعتونه وو الحمدلله هغه د علماء دیوبند جماعتونه وو هغه مساجد هغه تبلیغي جماعت جماعتونه وو هغه نشمار محترم هغه درسګاونه مدرسې د مخې دګدمه بل طرف ته انګريز را پاسېدو اعلان وکړو و دې ځنه به د مسلمانانو قائد خرابومه د دې ځنه به مسلمانانو کې فرقې جوړومه محترم هغه انګريزو هغه په دې کې کامیاب شولو نن موږ د خلک تغنی راکړي و یار مفتی ندیم حفظه الله تاسو ته مخې تفصیلی بیان وکړو محترم زه جرأت نشم کولی چې استاد محترم نه پس بیا راځم دلته تاسو ته مخې د بیان خطاب کوم نه صرف دومره تاسو په ضمیر ګواله کول غواړم چې یو طلبه کرامو او علماء کرامو تر کوم وخت پورې موږ د اهل باطل په خبرو کې برازو چې ما ته وایي یار تاسو کې به قواریت نشر روانه ده په تاسو کې خو جماعتونه جوړ شوي دي په کومه لار روانه نه په دې خبرو کې را نشي ځکه د الله پیغمبر فرمایل یو تر محترم یو اختلاف دی یو افتراق دی په دې د علماء او طلبه کرام پوهیږي اختلاف لیکيږي هغه شي چې کلم جمعات مسجد یو دی مقور یو دی دروازې مختلف دي یو په یو دروازه راځي بل په بل دروازه راځي محترم منظر مقصود یو دی دغه اختلاف د الله پیغمبر جایز ویل دي د دې محترم رحمت ویل دي احادیث متواتره ور باندې موجود دي بل طرف ته افتراق دی چې لارم جدا منظر مقصودم جدا د دې وجه محترم هغه افتراق ناروا او حرام دی علماء کرام مفتیان کرام په دې پوهیږي محترم هغه حالات مقاسم نانوتی رحم الله دغه دوه اعلان وکړل بل طرف ته انګريز دوه اعلان وکړل محترم هغه نه پس قاسم نانوتی رحم الله خپل شاګردانو پیش تیار کړ ورته انګريزانو هغه حالات راوستل چې چرته مسلمانان دغه اسلام چیلنج کوي دنیوي مبلغین مسایان مبلغین راوستل محترم هغه حالات چې مخه ګوسه په ګوسه باندې
باندې هندوستان چوک چوک دهلی چوک هغه چوکونه چې هغه د علماء کرامو د لاشونه ډکو هغه چوکونه چې هغه د علماء کرامو وینو باندې سوو په هغې کې بیا یو بل منصر روان شو د دلایلو میدان ولګېدو انګریز په دې باندې هغه مړ نه شولو انګریز په هغې باندې ونه کړله مسلمانانو ته یې شکست ور نه کړلو هغه حالات راغله قسم نه نوترې مولا شاګردانو بیا یې شعر کړو وایي او اهل باطلو چې په کومه لار راځي څنګه چې استاد محترم وفرمایل هغه رنګې قسم نه نوترې مولا ایران وفرمایلو وایي بچو لاړ شئ هغه بینچ یې تیار کړو وایي لاړ شئ کوڅه په کوڅه که چېرته مسلمانان چیلنج کېږي هغه اسلام هغه چیلنج قبول کوي اسلام باندې اعتراضات او جوابات وکړي که مناظره کوي مناظرې چیلنج درکوي هغه چیلنج قبول کوي محترم پوره تفصیل دی الحمدلله هغه مناظره قسم نه نوترې مولا وګټله نسایان مبلغین چې راغله ورته یې حضرت چې تاسو خبرې کوئ قاسم نوترې ورته نه تاسو وکړئ ما خو د هغه پیغمبر کلمه ویلې ده چې کوم اخرنی پیغمبر دی وایي نه تاسو مشران یې قسم نه رحم الله ویل ښه زما هغه پیغمبر چې هغه اولین دی هغه اخرین دی محترمو 3 غنټې مسلسل بحث وکړو عیسایانو مبلغین پانسېدل ویې فرمایل وایي هغه عیسایان وویل وایي کاش چې قسم نه رحم الله په موږ کې پیدا وی موږ به د هندوستان په دهلي چوک باندې د بت جوړ کړی وی هغلته به موږ د بت ته سجدې لګولې وی قسم نه رحم الله ورته وفرمیل نه نه موږ مسلمانانو کې په هر کور کې قسم نه رحم الله قسم نه پیدا دی دی وایي کم قسم بت جوړو د کم قسم ته سجده لګیږي نه نه داسې نشي کېدی ستاسو هغه اصل خبرې ته راولم هغه برون باندې مونږ راځو هغه قدیانو سره کینو څو ورځې وړاندې یو پر تېره هفته کې مناظره وشوه یو هفته مخکې 2 هفتې مخکې کاشف بهي ته پته ده محترمو هغه مناظره و مناظرین مبلغین هغه د قدیانانو هغه د ټاپ مناظرین چې کاناډا یورپ امریکا دغه ټولو ترجماني کوي هغه ګروند چې په هغې کې د څو ملکونو مسلسل د هغې جلسو نه بار هغې دعوت چلی هغې کې مسلمانان خپل منځ کې راولي هغه په خپل مقاصدو کې راولي تاسو ته خو پته رهنې باطل خو په دغه غوړو زړو باندې راځي هغې ویل چې نه محترمو زه ور وختلم ډېر لوی بحث په هغې کې شروع و زه غلی وم د هغه حضرات تپوس ته کوي او دومره منافقت خپل کسان کې نه ولي وو دی څه وایي یاره جي په تاسو په دې وخت کې جلسهګانې په کم ځایونو کې اجتماعات کم دی کېږي هغه قدیانې ورته وایي صرف یو عمل دی ای علماء کرامو او عوامو د ځنګړي عوامو دا شکریا ادا کوي قسم دی د علماء کرامو ډېر لوی په تاسو باندې احساناتي نن په کمو سترګو ورته موږ ګورو ملغون درې خبرې وي تا ته وایي به عیسی علیه السلام رب نزول خبرې راسره وکړه بیا درته وایي په ختم نبوت په دې سره خپل بحث ته طول ورکوي خبره اوږدول غواړي محترمه ورته نه ته چې څوک نبي ګڼي هغه په مرزا چې ستا کم نبي ته یې ګڼې جوټه هو نبي چې ته یې منې په هغه په سیرت ما سره کښېنه که نه په سیرت په خبره وکړو د هغه سیرت صفات من پیش کړه دی ورته هغه یې نه پس فیصله کوو محترمه هغه ما ته وایي نه ته خو اشخاص څېړې د اشخاصو نه بحث نه کېږي ما نه ته چې رسول الله سلم ختم نبوت څېړي نو هغه اشخاصو کې نه راځي وایي نه هغه د بحث د ختم نبوت قرآن او حدیث به راکوله وکړو وبښوي چې هغې نه پس پیغمبر راځي ما یې دعوه پیش کړه محترمو کله چې باطل سره مخامخ کېږي باطل سره اول تنقیحات کې دغه دعوه پوره ګورې هغه پوره هغې نه ماخذ نچوړ وباسي کله تکړه مناظر وي تکړه مبلغ د اسلام د طرف نه وي بیا محترمو کله هم تا نشي ګمراه کولی دی وایي چې د رسول الله سلم نه پس نبي راتلی شي ما په کم اعتبار راتلی شي د تقسیم وکړو وایي یو تشریعي نبي دی بل غیر تشریعي دی ما یې تشریعي نه څه مراد اخلي وایي چې هغه ته وحي راځي نبي هم وي هغه له کتاب هم ملو شوي وي ما یې غیر تشریعي نه تا څه مراد دی وایي نه شریعت نه ملو نبوت مې نه وي ما یې ښه سب مرزا په کم باب کې دی وایي هغه د یو درېیم قسم نبوتونه شوی مې کم قسم مې نه دی دی ویل دې ته ضروري پروزي نه ویلې کېږي مې څنګه ویلې کېږي وایي نه تشریعي دی او نه غیر تشریعي دی بلکې د اتباع د وجې نه قدیانې ملعون هغه به اتباع کوله اخره کې هغه نبي جوړ شو ما یو صحابي راوښه د خدای بنده صحابه کرامو په اتباع کې چې هغې هلته خو نه عمر نبي جوړ شو هغه عمر چې د هغه باره کې هغه رسول الله سلم ته مشوره ورکوي په 14 زغونو کې د هغه د وجې نه قرآن کې ایتونه نازلېږي هغه عمر چې هغه محدث و د الله ورسره خبرې کېدلې ولې هغه نبي ونه جوړېدو چې دې زمانه کې دا جوړېږي محترمو دعوه یې پیش کړه مې ښه دعوه دې پیش کړه ستا د دعوې 3 شکونه شو یو ضروري پروزي نبي بل د رسول الله سلم نه پس به راځي الاخر یې درې ته خبرې وکړې ما هغې نه پس خبره وکړه
دلایل مې شروع کړه مختصر مختصر مخکې درته کېښودل خبره غواړم یقین په الله او په زموږ د علماو په ذهن کې مغه اعتراضات نشته ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله وخاتم النبي د احتمال ترجمه وکړه مې نشته د رسول الله سلام نه پس رسول الله سلام دا آیات ترجمه ده چې تمنه محمد په تاسو سره کې د چاپلار لیکن د الله رسول د اخرنه پیغمبر دی محترم هغه اعتراض شروع کړ یو مبلغ مناظره شروع شو وی رجل تاسو وایي د چاپلار نه دی ماینه زباین منه مکوا دلته رجل راغلی دی رسول الله سلام خو بچی وکنه ما او بالکل هغه به ثبیت راکی علماء ته په دې پوهیږي به وی خاتم النبیین خاتم چې په معنا د مهر سره دی نه څنګه مهر سره وی الله مخکې مهر ته الله سره نبوت په مهر به هغه لګولو اوس الله رب العالمین نعوذ بالله د الله پیغمبر ته ورکړي هغه په مرزا قدیانی باندې غوړي ما یې خمانه کده اخلي نستاسو اصول دی 1300 کې مفسرین او جدينو کوم معنا اخستي هغه قابل اعتباري او دغه زمون اصول ما رضا عن قتاده رضی الله تعالی عنه روایت ته تفسیر ابن جریر دی ایږي ولکن رسول الله وخاتم النبیین ای اخرهم بل طرف ته محترم ابن مسعود رضی الله عنه د دې تفسیر کړي چا کړي چې کوم هغه شاګردان بره راسو هغه وی ولکن نبی ختم النبیین انت الله پیغمبر اخرانه پیغمبر تفسیر کړي هغه نه پس نه قدم شي اهل لغت براوالو اهل لغت وی کله چې خاتم نسبت قوم ته وشي کله هغه جمع ته وشي اخر شخص نه مراد ګرځي باران محترم ټیم کم د تاسو کې جستګو نشته د با ملګری باز روان دي ډیره تفسیری مناظره وشوه اخر کې هغه عام سوالات شروع کړه عیسی علیه السلام بشي راځي مې او بالکل برازي وې دا خو بیا تاسو نبوت دغه نشو د اخرانه پیغمبر مې هغه به حسد مخک شوی دی اخره دا خبرم به بار کې چې مو خاتم النبیین مونږ په کوم اعتبار ملي وې مخکینی هم یو د پاره خاتم ګرځي کنه مې دا خو د الله پیغمبر خصوصیت نشو بیا خو هر نبی د مقام قبل نبی لپاره خاتم النبیین ګرځيږي اخره ته مناظره د صرف دغه خبره کوم او علماء طلباء قسم دې په هغه ورځ 2:30 بجې شو زما مناظره اخره کې ختم شبرون نه پس ګوزم کړم الحمدلله په هغه کې به 350 لایو کسان ناسو نن الحمدلله هغه ته 15-20 کسان نګيري او نوم درته علم د قریانو ټاپ مناظر چې نادر په نوم باندې تاسو کنه مرونون د لار چې پته ورته ولګي صرف دومره علماء طلباء په خپل مساجدو کې په خپل مدرسو کې په خپل کورونو کې د ختم نبوت په معنی درایل سنه هغه خپل بچو ته وریاد کوي همدغه رنګ محترم خپل مساجدو کې صرف دغه سیمه کوي چې خپل درس تدریس ته خپل مدرسې پورې خاص کړي مسجد پورې خاص کړي بهر راوځي میډیا کې کوم حالات شروع دي دا صرف د مفتی ندیم ذمہواری نه ده دا صرف د شیخ رحمه الله ذمہواری نه و دا صرف د منظور منګل سے ذمہواری نه ده محترم دا د حیثیت د هر طالب د هر عالم ذمہواری ده دا خو د کفر اسلام څنګه نه کنه اوس په اعتراضات دا یار د اخوان الحدیث سره جګړه خپل ملګری دي اوس په اعتراضات دا یار پنځوریانو سره جګړه وې موسه په کفر اسلام ځګدي په دې کې ان شاء الله هر طالب هر عالم په دې کې भरपूर حصہ واخلي صرف یو اخر گزارش کوم په رمضان مبارک کې 14 دن زمونږه کورس د مفتی صاحب حفظ الله کې ایتو ربو صرف 14 دن دي دومره دن ورځ نه دي کوم ختمونه کوي خیر د ختمونه اخر ته ورسوي خو ځا صرف په ذمہواری سره ګارانټي سره ته وایم چې په اته کال کې به ته دومره دا خبري و نه وري په خپل عقاید او واستخ خنه مولانا پويږي خو چې تاسو صرف 14 دن انت تیر کې کنه علا وجه البصیرت بیا هر موضوع باندې خپل بحث تکول شي ضروري نه ته مناظره میدان ته روزه کم از کم خپل مسلمانانو عقیده تصحیح او جوړ ولا ورکی کوو ان شاء الله کنه تاسو د الله رب العالمین چې خیر درګي خصوصا طلباء کرام علماء کرام چوټیانو چې کلم راغلي د دې راخي کاشف حفظ الله دغه ملګری دي د سره نمونه ولیکي چې انت راغلي ان شاء الله بزاد خود په مزار د خدمت هم کوم د هر اعتبار سره د سیمه منظم ان شاء الله ولذي چې په کور کې د خدمت د ست په رمضان کې نه کیږي خو ها دغه غل مقور کوي د علم دغه د عقاید په اعتبار سره لازمي مفتی صاحب حفظ الله والله دا یو نمونه دا یو هستی سره ده کلم کدي مختم مکن الله دین ونه کی الحمدلله د مخ خوشاليږي په کور کې دوت درې مناظرین تیار کړي خو صرف دومره وایم بیا برمان کې وخت بدن تیر وي وعده ده چې زو ان شاء الله کم ترابې استعداد لري زو ان شاء الله واخر دعوانا الحمدلله